حميد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وقال تعالى في مقام الآخر إن الإنسان لفي خسر وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف ومنا محبت سره ہوئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و معوانا محمد رسول رب العالمین. گرامی قدر لرے او نزدین راتلونکو مشرانو کشرانو نوجوانانو سپینگیرو بزرگانو سادات کرام او زمون قاریانو صاحبانو تاسو ټولو ته زه خوش آمدید وایم هر کله ویم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چونکه دا پروګرامونه چې وي دا زمونږه اصلاح دپاره وي چې سړی کینی پکې او یو څو داسې خبرې زده کړي چې سړی په دې زړه ګلدسته کې ځای ورکړي او لږ د انسان دا ژوند پې باندې ښایسته شي. دوه موضوع به څېړمه یو خپل ځان صحیح کولو متعلق او یو د قرآن فضیلت قرآن سره تعلق متعلق ډېر ټیم بنالم انشاءالله. قرآن عظیم الشان کې الله فرمای ان الانسان لفی خسر، فرمای بے شک انسان په خسارہ کې دی، انسان گھاٹی میں ہے. فرمائی انسان پا نقصان کے پروت دے پا خسر کے دے. ان راو فرمائی بے شک دا خبر لشک نہ بہار دے چھ انسان خسارے والنشی کے دے. فرمائی انسان پا خسارہ کے دے. یا ربا تا خدا را تو فرمائل دا سے بندگان دشتا چھ لدے خسارے نہ لدے نقصان نہ بہار دے. فرمائی الا الذین مگر اغا خلق آمنو وعملوا الصالحات چھ ایمان راوڑو او نیک عملونه وکړل. ایمان راوڑو او نیک عملونه وکړل. اوس الحمدلله ایمان خو مونږ راوړی دی خو نیک اعمال روایتونو کې راځي کتابونه لیکي څوک چې گناہ پس گناہ کوي او نیکی تا نرازی فرمائی زرد نزدې دی دا خبر چې د دس زلکدن په وخت په دنه ایمان واخیستلی شي. یو مشهور دی الله دوست تیر شوی دی حضرت وهب بن منبه رحمت الله علیه. توجه سره زما د یو څو خبرو ته دې زړه ګلدسته کې ځای ورکړئ انشاءالله ستاسو زندگی به یو خوند پرېږدي، ایمان با مپڑکو کی. حضرت وهب بن منبه رحمت اللہ علیہ فرمائی خانہ کعبے مخ تناسو مسگورم